बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको प्रोग्राम मशरक स्पेशल सरा जीम जियाउल्ला په دیننی پروګرام کې به نن مونږ په درې ایشوز باندې خبرې اترې کوو. پای کې چې کوم وړومبی ایشوز مونږ سره دا هغه مونږ سره د پیښور یونیورسټۍ ده چې پیښور یونیورسټي دا وخت چې کوم دی مالی بحران سره مخ شوې ده او د کرونا وبا څنګه چې ټوله دنیا متاثره کړې ده دغه شانتې نه تعلیمي ادارې هم متاثره شوي دي. که مونږ وګورو پیښور یونیورسټۍ ته به سالانه تقریبا 40 کروړه چې کوم آمدن هغه به راتلو. هغې کې مختلف چې کوم دکانونه دي یا باړهګلی کیمپس دی دغه د دوی د آمدن ذریعې وي مختلفې چې دغلته آمدن به راتلو. د هغې نه به ملازمینو ته تنخواګانې ورکړلی کېدې د هغې پنشن به ورکړی کېده خو دغه کرونا وبا د وجې دغه آمدن نه دی شوی. نو یونیورسټۍ فیصله کړې ده چې د ملازمینو د تنخواګانو باندې به کټ لګولی شي د دې تنخواګانې به کمولی شي. په دغه باندې بیا که موږ وګورو نو یونیورسټۍ ملازمینو احتجاج هم کړی دی. هغوی دغه فیصله چې کوم دی مسترد کړې ده او په دې اړه د یونیورسټۍ وایس چانسلر ته یو خط هم لیکلی. په دې به هم خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې چې کومه دویمه ایشو ده نو هغه هم تعلیم حوالې سره ده. که موږ وګورو د تعلیم حوالې سره خبرې کېدي چې بی ایس پروګرام شروع کیږي او دغه به د خیبر پښتونخوا په ټول کالجونو کې بی ایس شروع کیږي او 2 کاله چې کوم بی یا بی ایس سی پروګرام هغه به ختمولی شي. که موږ وګورو دغه شانتې فیصله شوې ده چې 2 کاله بی یا بی ایس سی چې کوم پروګرام هغه ختم کړی شوی دی او بی ایس پروګرام به اوس چې کوم 4 کاله پروګرام دی هغه شروع کړی شوی دی. په دې به خبرې اترې کوو چې دغه بی ایس پروګرام څه فایدې دي څه نقصانات دي. دې سره به طالب علمانو ته څه فایده میلو شي څه به ورته نقصانات وشي او د دوی په پړایه باندې د دوی په زده کړې باندې څومره اثر پرېوتی شي. په دې به هم خبرې اترې کوو. درېیمه چې کومه ایشو ده هغه مونږ سره ده د اګریکلچر حوالې سره. که موږ وګورو په ټوله صوبه کې او بیا سپیشلي په ټول ملک کې که موږ وګورو نو زراعتو چې کومې ځمکې دي هغه ورځ په ورځ باندې کمیږي. دغه شان هاوسینګ سوسایټي شروع شوي دي پلاټینګ شروع شوی دی که هغه سرکاري دي یا پرایویټ دي. مختلف هاوسینګ سوسایټیز جوړیږي او دغه شان پلاټینګ کیږي پای کې کورونه جوړیږي. آبادي ډیره تیزۍ سره پکې روانه ده. د زراعتو چې کومې ځمکې دي هغه ورځ په ورځ باندې کمیږي. د دغه زراعتو ځمکې چې کومې کمیږي دا به زموږ په معیشت باندې څومره اثر پرېوځي. زموږ څومره چې کوم مزدوران دي هغه متاثره کیږي. زمینداران به دې سره څومره متاثره کیږي. زموږ آمدن دې سره څومره متاثره کیدی شي. په دې به هم خبرې اترې کوو. نن هم موږ سره پروګرام کې موجود دي ارشاد صاحب. ارشاد صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ارشاد صاحب وړومبی ایشوز ته به راشو. تاسو د څنګه د ایجوکیشن بیډ هم کور کوئ. پیښور یونیورسټي دغه شان مالی بحران سره مخ شوې ده. د دې نه مخکې هم دغه مسلې راغلې وې. د صوبې نور یونیورسټیانو هم متاثره شوي وې خو که موږ سپیشلي د پیښور یونیورسټۍ خبرو وکړو نو هغه ډېره زیاته بحران سره چې کوم دی هغه مخ شوې ده. دغه شان ملازمینو چې کوم دی هړتال هم کړی دی. دغه څه وجوهاتو څه د وجې دغه بحران رالو لږ معمولي ضیاءالله صاحب که موږ وګورو په تېرو 4-5 کالو کې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا یونیورسټیانو ته چې کوم فنډ به میلاوېدو په هغې کې وخت په وخت باندې کټ لګي او د هغې بله وجه دا هم کیدای شي چې حکومت چې کوم دی نو هغې ته فنډینګ کم کوي او حکومت دغه هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی نو بیا هغه یونیورسټیانو ته هغه شانې چې کوم فنډ به مخکې کلونو کې چې به دوی ته کم ورکړی کېدو څومره چې به دوی ډیمانډ وکړو. مثال په طور یو یونیورسټۍ ډیمانډ وکړو چې موږ ته 50 کروړ روپۍ پکار دي نو هغې به 40 کروړه 45 کروړه بلکې 50 کروړه به ورکړي. اوس وختونو کې اوس داسې ده چې که دوی ورته ډیمانډ وکړي د 100 کروړو روپو نو هغې ته میلاو شي 35 کروړ یا 30 کروړ. نو لکه مطلب ډېر زیات کمی پکې دغه شانتې راغلی د هغې د وجې نه په دغه یونیورسټیانو کې چې کوم دی نو بحران وخت په وخت باندې پیدا کېږي. د کیمپس خبره موږ وکړو. د دې نه وړاندې په اګریکلچر یونیورسټي کې مسله وه. د هغې نه ښه مخکې پیښور یونیورسټي کې مسله وه. اوس بیا به پیښور یونیورسټي کې مسله ده. دې سره سره که موږ وګورو انجینرینګ یونیورسټۍ کې هم دغه مسله شته. دغه شانې په اسلامي کالج کې هم شته. ټول څومره یونیورسټیان چې بیا پیښور یونیورسټي که موږ خبرې وکړو د هغې د پنشن په دا کې ډېر زیاتې پیسې ځي. ماهانه بنیادونو باندې تنخواګانو په دا کې ځي. د دې چې کوم د آمدن ذرایع دي هغه هم محدود شوي دي. مطلب اوس امتحانونه نشته. دغه امتحانونو فیسونه راتلل یونیورسټۍ ته د هغې د وجې نه به دا کېدل. د هغې د وجې نه باړهګلي کې یو کیمپس دی هغه چې کوم دی نو بند پروت دی د مارچ چې کوم د کورونا دغه نو ډېر وجوهات داسې دي چې د هغې د وجې نه دغه یونیورسټۍ سره پیسې کمې شوي دي. ارشاد صاحب ستاسو خبر به کنټینیو ساتو. دا وخت موږ سره د پیوټا صدر چې کوم دی فضل ناصر صاحب هغوی موجود دي. فضل ناصر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر صاحب دا راته ووایي چې دغه کم بحران پیدا شوی دی په پېښور یونیورسټۍ کې. بیا که موږ وګورو تاسو پکې وایس چانسلر ته یو خط هم لیکلی دی. دغه ملازمینو په تنخواګانو باندې څومره کټ لګولی شوی دی څه وجوهات دي؟
ډیره مننه رور تاسو په ډیر اهم ایشو باندې دا پروګرام کوي او مشرق ټي وي همیشه چې کله اکیډمیکس او هایر ایجوکیشن ته پرابلم په ایستوبه کې هغه باندې کورج ورکي نه پروګرام چې کوم تاسو د فندینګ او د تنخواه والو سره دی د کې دا چې د 1 نه 16 پورې کم ملازمین دي په هغه په تنخواه باندې هو کټ نه لګولې کیږي د 16 نمبر چې کم تر 19 پورې ګریډ پورې ملازمین دي دا وی باندې به 10% کټ لګولې کیږي او د 20 21 22 چې کم ملازمین دي په هغه په تنخواه باندې به 20% کټ لګولې کیږي صحیح دی وخت کې مونږ ته چې فلحال کمې ده هغه د 3 کروڑ روپیو ده دا مونږ ته کمې ده دغه وجه نه دا کټ لګولې کیږي هو تاسو چې څنګه د ارشاد ور خپل پر دغه کې وی چې د هایر ایجوکیشن کمیشن په فندینګ کې کمې راغلي دي او هر کال فدرال حکومت هغه کټ لګي په بجټ کې اوس خو دې کال له تنخواه سیوا نشو دي نه مخ کې کالم د ګریډه پورې شو څه پورې نه و خو دا غي نه مخ کې کلونو کې داسې وختونو چې 50% او 10% تنخواهګانې سیوا کړې شوې خو هغه فدرال ګورنمنت یو روپیم په هغه مد کې یونیورسيټیان نه ورکړي چې تاسو د خپل فند نه پیسې ورکې نو هغه چې کم لاګ را روان دي هغه خساره را روان دغه ملټیپلای کیږي او دلای کیږي او د حد تر ورسېدا دویمه غټه مسله چې دا هغه د پنشنیر زمونږ ډیر زیات دي او یوازې زموږ سره د خپل پیښور یونیورسيټي پنشنیر نه خو چې کله اسلامي کالج او انجینیرینګ یونیورسيټي او اګریکلچر یونیورسيټي زمونږ جدا شو او هغه ځان لا یونیورسيټیان شوې دا غوي چې کم پنشنیر دي هغه بوج هم په مونږ باندې دي دغه چې په کیمپس چې کم پولیس رهایش دي په هغه پسې د کروڑونو روپے زمونږ د بجلی بقایا جات دي او د نورو ریزیډنشل چې کم کرایا جات دي هغه زموږ بقایا جات دي او هغه مونږ سوزله حکومت ته سېنات ته اسمبلی ته پارلیمنت ته او گورنر ته تخواست وکړو چې دغه پیسې مونږ لاره کې هغه پیسې مونږ ته نه ملاويږي بل زمونږ چې کم بي اس سي بکیدله هغه به زمونږ ټول تھرو اوټ صوبې کې دنو تقریبا 1 لاکھ نه برابر سټوډنټان به د ماسترز او د بي اي پرایویټ هغه چې کله د نوې یونیورسيټیانو جوړې شوې نو زمونږ جوریسډکشن یې صرف پیښور ډیویژن ته ریسټریکټ کو هغه د وجه نه هم مونږ ته ډیر نقصان وشو چرته به 1 لاکھ سټوډنټان 1.5 لاکھ سټوډنټان پیر کې د ایگزام کې اوس چې د 15,000 نواله 60,000 پورې سټوډنټان پیر کېږي دغه چې زمونږ افیلیشن په پټول صوبه کې او اوس زمونږ افیلیشن صرف پیښور ډیویژن تاغه نم د جینکو کالجونه وومن یونیورسيټي ته زی او پرایویټ خبره کومه او کم چې علاقانو دی هغه مونږ تر زمونږ هغه پیسې هم کم شوي دغه چې زمونږ فیس د دې سمستر فی مونږ نه جمع کړی ځکه چې کورونا د وجه نه امتحانونو فیسونه نه دي جمع نو مونږ ته دا شارټ فال ځکه راغی مونږ ته صوبایي حکومت ویلو چې مونږ به تاسو لا 15 کروڑ روپے درکو په 15 کروڑ کې 10 کروڑ راکړي او 15 کروڑ بدرلا د جون نه پس درکو خو هغه 15 کروڑ کې مونږ وته اوسم لګیاو زموږ د هغه سره میټینګ زم کیږي مونږ سره ډیر کمیونیکیشن دی خو هغه مونږ لا 1 روپیا هغه کې نه درا کړی اوس ورته مونږ خاص کړی چې کم از کم د تنخواه د پاره مونږ ته 3 کروڑ روپے ریلیز کړي چې کم تاسو مونږ سره وعده کړی دا پاغه بقایا 15 کروڑ کې چې دا شته کم بحران سره زموږ مخ ته دا مونږه حل کړو ردین علاوه مونږ خپل مونږ ته حکومت ویل چې تاسو خپل او ګوره چې کم ځای کې تاسو کټس لګولې شي په بجټ باندې چرته بچت کول شي هغه ټول مونږ لګیایو کارونه مونږ کوو مونږ تقریبا 40 کروڑ روپے بچت کړي د 13 کال بجټ کې کومه وګور خساره مونږ کم کړي د په دې آسټریټي میجرز باندې جی صحیح ډاکټر صاحب تاسو لږ خبر وکړه کوم لیټر چې تاسو لیکلو پای کې تاسو ذکر کړو چې د سندیکیټ په اجلاس کې باقاعده دا فیصله شو چې اول چې کوم نه تنخواهګانې ادا کړي دغه نورست چې کوم یوټیلیټي بیلز وغیرہ هغه ادا کړي دغه اوس چې کوم کټ ولګي ډاکټر صاحب په تنخواهګانو کوم کټ ولګي دا نیکسټ منث کې بیا دې ریفند کیږي ورکول کیږي کنه هم دومره تنخواه دوی ته ملوي که پیسې اویلیبل وربکی زما خدای که دا صورتحال کې دې شي بل ځل 50% کټ ولګي صحیح فضل ناصر صاحب یو ایشو تاسو چې کوم ویلا چې دلته کې د افیلیشن ډیر زیاته ایشو مونږ ته راغلي دا غي د وجې سټوډنټان ډیر زیات کم چې کم دلته کې اپیر کیږي دغه افیلیشن کمیدو څه وجوه آیا پېښور یونیورسيټي دغه کې رسیدای نشو د څه د وجې دغه افیلیشن دې سره ختم کړ د صوبایي حکومت اسمبلی نه یو اکټ پاس کړو دا یونیورسيټیان یو اکټ لاندې چلیږي خپل قانوني چې اسمبلی ولا پاس کړي
په هغه کې دی دا څه وکړه چې وی چې کم یونیورسيټیانې په کم ډیسټریکټ یا ډیویژن کې دي صرف هغه افیلیشن او هغه پرایویټ سټوډنټ الته پیر کې دي شي ایگزام او کالجونه افیلیټ کې دي شي اوس لکه مثال په تور مخکې زما سره چترال کې چې کم کالج ما سره افیلیشن او د چترال سټوډنټ به ما سره پرایویټ ایگزام ورکولای شو اوس وینا د چترال سټوډنټ په چترال یونیورسيټي کې امتحان ورکوي چترال چې کم پرایویټ کالج دی او یا ګورنمنت کالج دی هغه به الته افیلیشن اخلي زما سره به افیلیشن نه اخلي نو دی وجه نه زموږ رسیدې شو موږ ټولې صوبې ته رسیدې شو خو په موږ باندې یو قدغن ولګېدو په اکټ کې ډېره بار را باندې ولګېدو چې تاسو دا نشئ افیلیټ کولی ډاکټر دی وجه نه موږ ته نقصان دی ډاکټر صاحب پرون هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا څومره کالجونه چې دي هغې ته یو نوټیفیکیشن شوی دی په هغه کې دا ویلی شوي دي چې تاسو څومره بي اے او بي ایس سی پروګرام به تاسو کول دا نو هغه چې کوم دی تاسو د خپل اپلیکیشن ختم کړئ نو دې مطلب دا چې پېښور یونیورسټۍ سره د کومو کالجونو اپلیکیشن او هغه به هم هغه افیلیشن به هم ختم شي نو مطلب دا چې پر روان وخت کې یونیورسيټي نور هم خسارې مخې کېدای شي هغه دا څه دی چې بي اے خو هایر ایجوکیشن کمیشن ختم کو بي اے بي ایس سی هغه بي ایس ته واړول جی جی نو هغه بي اے بي ایس والا به افیلیشن ختم شي کالج به خو دې بل نقصان څه دی دې بل نقصان عام پبلک دی کم کس چې په پرایویټ امتحان ورکوو هغه اوس دا پرایویټ امتحان به نشي ورکولای نو لکه دا هم یو ډیر سوشل امپیکټ دی فیصله لکه چې شل زره ډیر زره کسان صرف زما یونیورسيټي سره 15 زره پیر کیږي په ټول صوبه کې یو لا بي اے پرایویټ ایگزام ورکوي اوس به څوک پرایویټ امتحان نشي ورکولای اب خامخا په یونیورسيټي یا په کالج کې داخله علي نو زموږ خو غریب صوبه ده زموږ مل غریب دی نو چې موږ دغه خلکو نه دا هم یو فیسیلیټي وډرا کو او هغه نه پرایویټ ایجوکیشن ختم کو او هغه بي ایس تا خپل پته چې د بي ایس پی چې د یو سمستر 50,000 روپۍ دی بیا تل کې اوسېدل دي نو خو څوک نشي افورد کوي ټول لغټ نقصان د دې سوشل نقصان ډیر زیات دی او موږ خلک د تعلیم نه محروم کو صحیح ډیر مننه فضل ناصر صاحب موږ ته د وخت راکولو ارشاد صاحب فضل ناصر صاحب خو ډیر ایشوز پکې آئیډینټیفای کوي چې د افیلیټ سمستر فی نه جمع شوی یونیورسيټي بند وا دغه سيزونو دا بیا کوم ګورو 3 کروڑ روپو چې کم صرف ډیفر دی سره دغه ډیفرنس دی وسري چې 3 کروڑ روپے کدي ته ملو شي دي تنخواګانی ورکولې شي دغه ایشوز چې کوم دین صوبایي حکومت ولې نه حل کوي پیسې هم دومره نه یادې نه پس کوم ګورو هغه یو خبره بل موګه کې دی شي چې په بل میاش کې 50% هم کټولېږي بالکل پدې کې یو لکه موږ ګورو اکثر یونیورسيټیانې چې کله هغه سټیج ته ورسي کله چې د هغې بالکل هغه ملازمین چې کوم دي چې د هغې د نهګانو باندې کټ ولګي د هغې احتجاج شروع شي د هغې نه پس بیا حکومت دغه شانې اقدامات وکړي او څومره پیسې دوی غواړي د هغې لږ شانې حصه ول ورکړي تېر وخت کې که موږ وګورو پېښور یونیورسيټي سره همدغه شانې د فیسونو چې مسله راغله نو دوی د حکومت نه دغه ډیمانډ کړی او فضل ناصر صاحب هم ویلو چې 25 دغه چې کوم 25 کروڑ روپۍ وي نو هغه کې صرف دوی ته 10 کروڑ ملاو شي 15 کروڑ چې کوم دي نو هغه وسه پورې بقایجات دي نو حکومت حالا په دې باندې اقدامات اوچت کی حالا هغې ریالایز کی چې یاره هلته څه مسله شته چې کله ملازمان احتجاج شروع کړي کله د هغې تنخواګانې اوس د اختر مخه ده تاسو خپل هر سړی چې کوم تنخوادار سړی هغه د هر سړي دا دغه وي چې یاره زه به تنخوا کې دا کومه هغې تنخوا ته دغه ډېر څیزونه چې کوم وي نو هغه ایثار وي دغه اخراجات او دغه ډېر څیزونه د کور وي چې هغه تنخوا اوس دوی خبره وکړه چې د 14 ګریډ پورې کټ نه لګېدلی او وروسته چې کوم ګریډ دي په هغې باندې کټ لګېدلی دی نو دغه اوس چې دا کوم لوړ ملازمین دي چې د 14 ګریډ پورې هغې هم په احتجاج دي هغې وایي چې نن د 14 ګریډ نه والا د 22 ګریډ پورې تنخواګانو باندې کټ ولګېدو نو سبا زموږ په دې هم لګي هغې په دې وجه باندې احتجاج کړی دی هغې 2-3 ورځې احتجاج مخکې هم کړی دی او د 28 تاریخ نه چې کوم د جولای پیر ورځ راځي نو هغې دوی اعلان کړی چې موږ به هلته باقاعده درنه ورکوو څو پورې چې دغه درنه به زموږ دغه پورې جاري دی څو پورې چې موږ ته پوره زموږ دغه څومره سټاف چې دی چې دوی ته پوره تنخواګانې نه میلاو شوي نو دغه مسایل چې کوم دي په یونیورسيټیانو کې خصوصي طور په پېښور یونیورسيټي خبره موږ وکړو ډېره غټه یونیورسيټي ده فضل ناصر صاحب هم ویل چې کوم دغه دي د دې پنشنرز دي هغه ډېر زیات دي د هغې په مد کې ډېر زیاتې پیسې چې کوم دی نو ماهانه بنیادونو باندې ورکوي د هغې نه علاوه تنخواګانې دغه دي ډېره غټه یونیورسيټي ده ډېر سټوډنټس دي پکې نو دغه هر څه چې بند شوي دي د هغې چې کوم آمدن او د هغې ذرایع بندي شوي دي نو د هغې د وجې نه دغه لویه مسله چې کوم دی نو هغه د وخت مخې ته راغلې ده صحیح ګرانو کتونکو دا وخت پروګرام کې وخت شوی دی یو وړې شان دمې بیا راځو
ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې د پروګرام په دې دویمه برخه کې به موږ خبره کوو د تعلیم حوالې سره دغه شان که موږ وګورو فیصله شوې ده چې کم 2 کاله زموږ بی اے یا بی ایس سی پروګرام هغه ختم کړی شوی دی د دې په ځای به اوس 4 کاله بی ایس پروګرام شروع کولی شي دغه بی ایس پروګرام شروع کولو څه فایدې دي څه نقصانات دي د ماشومانو په تعلیم باندې به څومره اثر پریوزي د دې ته به په پړای باندې څومره اثر پریوزي آیا دغه بی ایس پروګرام چې کوم په بهر ملکونو کې امپلیمنټ کیږي دلته کې صحیح امپلیمنٹ کېدی شي نشي کېدی د دې فایدې به په دې باندې خبرې اترې کوو ارشاد صاحب که موږ وګورو حکومت فیصله کړې ده چې دغه کم بی اے بی ایس سی 2 کاله کم پروګرام ختم کړی شوی دی بی ایس پروګرام شروع کولو فیصله شوې ده 4 کاله به دغې د دې فایدې څه دي نقصان څه دي تاسو ضیاءالله صاحب د هر څیز چې کوم وي نو حکومت یو څیز شروع کوي نو پای کې د هغې ظاهري خبر د هغې د سټوډنټس فیوچر ته به ګوري انټرنیشنلي چې کوم دی نو دوی دا وایي چې انټرنیشنلي چې کوم ډیګري دغه دی نو هغه ایجوکیشن دی هغه 18 ایئر دی 18 کاله دی زموږ چې کوم دی نو موږ 14 کاله دی موږ دغه شانې اول به میټریک بیا د میټریک نه پس اف ایس سی اف اے بیا بی اے بی ایس سی او ایم اے ایم ایس سی دغه چې کوم د روایتي تعلیم دی دغه شانې انټرنیشنلي چې کوم دی نو هغې 18 کاله دی د هغې لپاره د هغې دغه سټینډرډ برابرولو لپاره دوی دغه پروګرام شروع کو هایر ایجوکیشن کمیشن ډېر مخکې دا ویلي و چې دا ختم کوي دا بی اے بی ایس سی ختم کوي او ورسره چې کوم دی نو دا بی ایس سی 4 کاله پروګرام چې کوم دی نو هغه شروع کوي بیا د هغې د والدین له سایډ نه بیا د خپل سایډ نه چې کوم حکومت هم ریالایز کړي نو لږ ټیم یې هغې ورکړو خو اوس چې کوم دی نو اخري پرون چې کومه اعلامیه شوې ده د هغې تر مخه هغې دا ویلي چې دا څومره کالجز دي بس په دې کې دا پروګرام ختم کوي اوس که موږ د پېښور یونیورسټۍ خبرې وکړو د خپل موږ جرنالیزم ډپارټمنټ خبرې وکړو نو هلته بی ایس پروګرام هم شروع شوی دی د هغې سره هغه پیرلل چې کوم هغه ماسټر پروګرام و هغه هم شروع دی او اخري بیچ چې کوم دی زما په خیال سره نو هغه دا وخت چې کوم دی نو هغه د یونیورسټۍ د پېښور یونیورسټۍ روان دی نو فواید دغه دي زه به صرف یو خبره به دې کې وکړم چې داسې به ډېر خلک و چې د هغې ایجوکیشن به دا و چې بی اے پورې به هغې دا کوو ډېر زیات په غریبۍ باندې به هغې خپل سبق ووایو بل څه کار به ورسره هم کوو صحیح کار به ورسره کوو هغه به پرایویټ به اگزام ورکوو خو که اوس دغه شانې د بی ایس خبره شي اف ایس سی نه پس به بیا ته خامخا په کالج کې 4 کاله تیرې نو دا 4 کاله ډېر زیات غټ ټیم دی چې هغه کسان چې د چا وس کي یو تعلیم کوي باقاعده د هغې ټول والدین یا د هغې سپورټ کوي ارشاد صاحب ستاسو طرف ته به دوباره راځم دا وخت موږ سره د سوپیریور ساینس کالج پېښور پرنسپل شریف ګل صاحب موجود دی شریف ګل صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی وعلیکم السلام تھینک یو شریف ګل صاحب ایچ ای سی فیصله کړې ده چې 2 کاله بی اے یا بی ایس سی کم پروګرام هغه ختم کړی شوی دی اوس په 4 کاله بی ایس پروګرام چلی په دې فیصلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ د دې فواید څه دي نقصانات څه دي دا بی ایس پروګرام خو زموږ په کالجونو کې 2010 نه شروع صحیح هغه وخت سره په 36 کالجونو کې شروع شو صحیح او نن سبا صوبې تقریبا 200 کالجونو کې دا خور دي صحیح نو دا خو دا سیستم خو دې ته وی چې تاسو دا زیاتوي او دا بل سیستم چې دی دا ډیسکریج کوي چې نو دا تقریبا 10 کال دی واغشته صحیح چې دا سیستم اوس بس زیاته خو دې کې یو دغه دا چې زموږ دا زاړه کوم الکان یا جنکې دي په دې سیستم کې نو دی اوس دی نوټیفیکیشن کې دام دي چې تاسو بس مکمل دی سره دا دغه رجسټریشن ختم کړئ کنه صحیح نو چې رجسټریشن کله ختم شي او موږ سره زاړه سټوډنټان راځي او هغه موږ له فارم به څنګه ساين کوو صحیح اوس په دې نه پوهیږم چې بره د په سیکټري لیول باندې او یونیورسيټو دا خبره شوې ده کنه ده شوې یا چې نه کوم دا کم کسان پاتې دي او دا غي نه پس دی کوم بی اے بی سی پاس کړو دی له بده 20 ډیګري ورکړي که سبق یې په دې نه پوهیږم یا اسوسییټ ډیګري برابر دی 20 برابر نه کنه دا صرف په صوبه کې یو یونیورسيټي کړی دی د ابتاباد یونیورسيټي صحیح هغه کړی دی هغه اسوسییټ ډیګري ورکړي باقی نه ورکړي صحیح نو په دام دی چې کوم د اسوسییټ ډیګري کوم ډیفینیشن دی باغی باندې ابتاباد یونیورسيټي پوره نه دغه کیږي خو بهر هغه یې ورکړي صحیح شریف ګل صاحب یو خبر راتو کې چې کوم بی اے پروګرام ختم شو د دې نه څومره چې کوم سټوډنټان دي هغه متاثر کېدی شي آیا که موږ وګورو بی اے پروګرام چې کوم و هغې کې به سټوډنټانو پرایویټ اگزام هم ورکولی شو بی ایس پروګرام کې به پرایویټ اگزام ختم شي ریګولر به هغه صرف آیا دې سره هم چې کوم دی خلک متاثر کېدی شي نه ضروري خبره دا یوازې متعلقان او جنکې متاثر کیږي نه جی
یونیورسيټي دې تخپلم پریشان دي هغه ته به دینه ډیر زیات انکم راتلو صحیح یونیورسيټي هم دې لپاره پریشان دي خو بهرحال چې نه یو سیستم راځي هغه ټیم هغه لپاره خلک هم تیار ني دا غي چې کوم ټیچینګ سټاف یې هم تیاری یونیورسيټي هم تیار ني کالجونه هم تیار ني لکه موږ ته چې دا دې شروع کونو چام دا چې په خوشاله نو شروع کړي صحیح او دې سره هغه پروفیسورانو په دې سیستم پوي شو الکان هم پوي شو چې نه کې په دې سيزونو پوي شو نو دې د پاره بچ دې کین خپل کې دا غي د پاره بنتاو چې کوم خبره کوي دا غي د پاره مو سلار روزي صحیح بهرحال دا پرایویټ امتحانونه به چې ورکول نو دا به صرف د آرټس په میدان کې ورکول جی صحیح ساينس کې دا امتحانونه چانو شو ورکول لکه بي سي پرایویټ نه کېدا ایم ایس سی کیمستري یا باټني زوالوجي دا پرایویټ نه کېدل جی دا صرف د آرټس د مضامین چې دا انګلیش اردو هیستوري پولیټیکل ساينس دا چې سبجیکټ کې ایم ای کېدا بهرحال دا هم ډیر ښه چیزو صحیح نو پکار د چې د لپاره دی کینی او د لپاره لارو باسي صحیح الګا دا مو چې کوم بي اس پروګرام شروع شو شریف ګل صاحب نو پای کې چې مخکې به یو سټوډنټ اته سبجیکټ ویل نو بدا د سلويخ نه زیات سبجیکټ په دې بي اس پروګرام کې وي نو تاسو سره دومره سټاف شته او کنه وینو دا تاسو نوې سټاف درکړی شوی دی په دې کالجونو کې بیا به خاص کر سپیریئر ساينس کالج خبرو وکړو دا موږ دا څه کوو چې کوم موږ سره مثلا یو وخت کې دا فلسفي سبجیکټ ډیر اکټیو وو پرشین بیا وخت سره دا شو چې ایون کته یونیورسيټي وګورئ نو پرشین پکې نشته فلسفي دا سبجیکټ ختم شو خو اوس دی وخت کې په دې بي اس کې فلسفي از سبجیکټ خي پرشین هم خي نو دا موږ سره کسان تقریبا چې کوم ریټایر شو نوی دی نه دی غشتي جی جی صحیح په بهرحال موږ بیا دا چې کوم مارکیټ نه کوم کسان دي موږ هغه هایر کوو هایر کوو موږ ته لکه کم نه محسوس کیږي خامخا اکثر دا شي لکه دا پرشین اوس بالکل نشته هغه یو کس وي هغه 2-3 کالجونو کې ټیچینګ کوي صحیح او لږه قدم وای پرنسپل صاحب چې تاسو سره په سپیریئر ساينس کالج کې کم مضامین دي چې پاکي تاسو دغه بي اس سلور کال پروګرام شروع کړی دی او هغه بي ختم شوی دی نو موږ سره خو دی وخت کې زما کالج خو 15 ډیسپلین کې بي اس دی جی جی 15 کې دی لکه انګلیش ته اردو دی اسلامیات ته باټني زوالوجي هیستوري دا کیمستري دا پاک سټډي دا کمپیوټر ساينس ته دا چې 15 دي کنه موږ سره 15 سبجیکټ او د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا ستاسو په خیال د بي اي پروګرام چې دوی ختم کو 2 کاله او بي اس سي سلور کاله دوی شروع کو ستاسو په خیال سره د هایر ایجوکیشن کمیشن په دې په شاده غي مقصد څه وو اصل کې مقصد خو دا دغه د انټرنیشنلی چې اوس کوم دغه دی نو دا بي اس دی کنه جی یو دا سیکنډ دا چې زمونږ به د سټوډنټان بهر ام فیل پی جی د لاړه سبق له ولاړه نو دا اکاونټینګ به وکړو زمونږ به دا ایجوکیشن کمو لکه دا کالونه به زمونږ کمو جی جی نو دا بي اس سیستم کې زمونږ دا کالونه پوره شي او انټرنیشنلی دا ریکګنایز هم دی کنه بالکل دا ریکګنایز هم دی شاته خو دا لاجیک ټیبل څه نشته شریف ګل صاحب یو راته دا خبره هم کوي کومګو ګورو بي اس پروګرام چې کوم دی څنګه تاسو خبرو کا انټرنیشنلی ریکګنایز هم دی د بهر ملکونو کې دغه سیستم چې کوم دی امپلیمنٹ شوی دی دا غي نه پس مونږ رالو پاکستان کې مونږ دا امپلیمنٹ کو دلته کې آیا دغه دلته کې په دې سوسایټي کې امپلیمنٹ کول د دې څه فائدہ شته او بل دا کدلته کې مونږ دا امپلیمنٹ کوو تاسو سره هم په کالج کې دغه بي اس پروګرام شته دی نو په سټوډنټانو کې تاسو فرق ښکاري چې دغه زده کړه کې د بي اي 2 کال کم پروګرام او بیا بي اس سلور کال پروګرام رالو د دې دوانو په منځ په سټوډنټس کې کومګو ګورو د دې آوټپوټ کې څه فرق تاسو تخکاری څه فائدې شته دي ګوره جی که صحیح سبق هغه په ام سیستم کې دا ویلو صحیح یا که په دې کې وایي کنه نو په دې دواړو کې چې وایي نو الکان کامیابی بلکې بي اس کې ډیر زیات سبق ته او یو غټه فائدہ ده صحیح چې لکه مونږه سبقونه به کوم زمانہ کې ویل نو مونږ به پېښور یونیورسيټي ټول خلک به پېښور یونیورسيټي ته اصل کې اپراتو یا راچا کورونو کې به یا مونږ ته د ښکارانو پورته بتلو راتلو تکلیف زیاتو صحیح اوس د هر چا د کور مکه ته خاص کر فیمیل ته ډېر غټه فائدہ ده صحیح چې نږدې کالجونو کې هغه سبقونه وي او هایلی کوالیفاید شي
صحیح او لږ راته دا وایي پرنسپل صاحب د جی ایم سی اکثر موږ وګورو چې د هغې اجلاسونه کېږي د انلاین کلاسونو په حوالې سره نو دغه انلاین کلاسونه د هغې کوم پوزیشن دی روان دي په کم سبجیکټس کې تاسو مختلف چې کوم د پېښور کالجونه دي بیا خاص کر ستاسو کالج دغه انلاین کلاسونو هغه سلسله روانه ده بالکل روانه ده الدو د ما د غینه تقریبا د 10 ورځې دغه وا چې ما جی ام سی ای سره دا خبره کوله چې تاسو یونیورسيټي سره کوارډینیټ کړئ جی جی نو د یونیورسيټي کوارډینیشن ډیر ضروري چې یونیورسيټي سره ستاسو میټینګ وشي دا افیلیټډ کالجونو کینی ور سره خبرو کی چې په دا په کوم میډیم باندې لکانو تاسو لکه په واتس اپ باندې داسته جی جی په نورې کوم طریقې دی زوم اپ دی وغیرہ او هغه په غیبه باندې باسته یا به دینه به امتحان څنګه علي بهرحال ما وړاندې ورځو کې دغه سره خپل خبره شو کنټرولر حدیث سره جی جی نو آی ویل چې امتحان مو ټیک ټاکلو څنګه چې دی نو زموږ دی وخت زموږ با خیال چې بهترین انلاین زموږ کالج کې شروع دی باقاعده د هر پیر پورز دغه نګه کومه چک کومه چې چا کلاسونه غشتي دي چا نه دي غشتي چا کم غشتي دي چا څنګه باقاعده جرا غواړم چې صحیح او د لکانو ریسپانس څنګه لري طالب علمانو ریسپانس څنګه لري اغازيري چې کوم د هغې ته انټرنیټ سہولت شو د بجلی تګ راتګ شو دغه شان د کلاس حاضري شو د هغې ریسپانس څنګه لري د ریسپانس خو څه خو ډیر ښه دی لکه میتھ کې موږ ته وایي چې بالکل 100% دی کمپیوټر ساينس کې او بهرحال دا خو هغه څه نه دي څنګه چا کالج کې دي هغه دي کې فرق وي لکه لرو لکان دي یا غي سره دا چې کوم موبایل سیټ ته الکان غریبان یا غنشي غشته انډراید سیټ دا ټول مسلې خوشتا دا خوشتا دا کوم وړاندې ویلم دي او شتا بعض الکان لري دي مثلا چترال نه الکان د ترازی دا غي تر د اکسس نشته دا خوشتري دا مسلې شته او بهرحال چې جنگونه او ابا او دا سيزونه جراشي نو دا ایمرجنسي دي صحیح نو په ایمرجنسي کې بیا دا دغه دی لګو او کفرس که حکومت اعلان وکړي هغې 15 تاریخ چې کوم دی هغه ورکړی د سپتمبر چې د هغې پورې به چې کوم کالجونه دي سکولونه یونیورسټیان یا کولاولی شي خو که موږ بل طرف ته وګورو د کورونا چې کوم کیسز دي اکټیو کیسز دي په هغې وخت په وخت کمیره روان دی وبا په کمېدو ده نو که فرض که حکومت د خپله فیصله لږ راوړاندې کړي او دا کلاسونه لږ د مخکې سټارټ کړي نو د هغې لپاره ستاسو تیاریانې مکمل دي دا ډیر ضروری ده زه خو وایم چې دا 15 نه چې دا یکم نه کی یکم سپتمبر نه کی نو خبري بالکل او بیا چې الکان راشي نو موږ ته پته مولږي چې د چا کم کمې ان شاء الله ډیر ایمرجنسي کې زموږ پروفیسوران دي ته تیار دي ای سره احساس دی او الکان تخپل مې احساس دی ان شاء الله دا چې کم کمې دا ولازم دا وار فوټینګ باندې موږ کمپلیټ کو صحیح ډیر مننه شریف ګل صاحب مونږ ته د وخت راکولو ارشاد صاحب شریف ګل صاحب خو ډیر ډیټیل سره مختلف انګلز هغې خبرو کې خو که مونږ د بي ایس او د بي اے دغه کم ډفرنس وګورو تاسو ګڼئ دغه دلته کې خو چې 2 خبرې مخې ته راځي یو خو دا ده چې په بي ایس کې به سبجیکټ زیات وي ماشوم هغه په 4 کالو کې ډیګري علي په بي اے کې به هغه 2 کالو کې چې کوم دی نو هغه د بي اے ګریجویشن به ورته موږ هغې ډیګري به اخیسته په 2 کالو کې به هغه اف اے اخیسته که په نیمه کې به پرېښود اف اے ډیګري به ورسره وه بي ایس که مونږ په نیمه کې پرېږدو هغه سره خو هېڅ هم دغه زما او ما خبره مخکې چې هم کوله نو په دې مې کوله چې په تېرو وختونو کې به لکه 2 کاله به یو هلک دی هغه به د کور نه بېوس نه کېدو هغه به چېرته څه روزګار هم کوو ځانله او د هغې روزګار سره سره به هغه چېرته یو ټیم یا کتاب کتلی یا نه خو بهرحال هغه خپل پرایویټ امتحان به هغه ورکوو او ورسره به د هغه بي اے وکړو دغه شانې پرایویټ به ایم اے وکړو نو یو ماسټر ډیګري به د هغه سره وه اوس چې کوم دی نو وخت کېږي چې وخت کېږي نو هر څیز ګرانېږي تعلیمونه ګرانېږي مطلب یو کس خرچې سیوا کېږي موږ چې داخله کوله په یونیورسټۍ کې ماسټر نو تقریبا په وخت کې 15,000 روپۍ داخله وه اوس هغه 15,000 روپۍ ته رسېدله دغه شان دا به ورو نور هم روان او هغه کې دا ده چې هر څیز ګرانېږي د استادانو تنخواګانې دي د یونیورسټیانو نور اخراجات دي د هغې لپاره بهرحال هغه سالانه حسابونو باندې دغه ګرانېږي خو چې بیا کوم غریب خلک دی نو غریب خلک غریب طالب علمان چې کوم دي نو هغه خو به یا
داسې وي چې د اف اس سی پورې به سبق ویل دی او بیا بالکل په هغې باندې پل سټاپ ولګي هغه یا به که چېرته سکالرشپ مالرشپ ځینې طالب علمان ته میلاو شو خو جو هغه ټیک د هغه به هغه 4 کاله چې کوم دي د بي ایس د ډیګرۍ لپاره 4 کاله به هغه سبق وایي خو چې کوم بل طرف ته به موږ هغه پرایویټ به ورسره کوو نو حکومت له پکار دي ضیاء الله صاحب چې بېشک هغه ریګولر پروګرام چې کوم دی ختم شو خو چې کوم پرایویټ سټوډنټس دي کوم هغه طالب علمان دي چې هغه غریبانان دي د هغې وس نه کېږي نو هغې لپاره به دغه شان سلار راویستل پکار وي ځکه چې شریف ګل صاحب هم دا خبره وکړه چې د هغې سره هم دا غم دی چې طالب علمان هر طالب علم خدا افورډ کولی نه شي چې هغه به دغه شان راځي یونیورسټۍ ته به راځي او یونیورسټي به ځکه چې د هغې دومره نور ذمهواریانې چې د هغې د کور پالنې نو د هغې سره سره بیا به ګرانه شي چې هر یو طالب علم یونیورسټۍ ته هر یو څیز چې راځي د هغې فایدې هم وي نقصانات هم وي د بي ایس پروګرام به فایدې ډېرې زیاتې خو د کم دغه یو نقصان چې کوم فایدې ته که موږ مختصر خبره کوو فایده باندې وکړو یو سټوډنټ دی هغه 8 سبجیکټ وایي یو سټوډنټ دی هغه 40 سبجیکټ وایي ظاهري خبره چې 40 سبجیکټ دا وایي بیا په هغه کې د هغې سیمسټر سیسټم وي په هغه سیمسټر سیسټم کې دا وي چې هغه بالکل طالب علم چې کوم دی هغه سر لقول ته هم نه پرېږدي هغه میډ ټرم سیسټم نه ختم هغه میډ ټرم ایگزام دی پریزنټیشنز دي هغه میډ ټرم ایگزام دی د پریزنټیشن او میډ ټرم ایگزام نه چې فارغېږي بیا په فاینل ایگزام راغلی بیا چې هغه لږ سا اخلي نو هلته په میډ ټرم ایگزام راغلی مطلب دا سټوډنټ چې کوم دی دا 4 کاله بالکل هغه سټوډنټ چې هغه کوم طالب علمان چې صحیح کار کوي او هغه سبق ویل غواړي نو هغه دغه لپاره د ډېر زیات ښه پروګرام دی چې چا وس کي دا لپاره ډېر ښه پروګرام دی خو اګین چې کوم غریب طالب علمان غریب او پکار د چې هغې دپاره حکومت چې کوم دی نو څه نه څه وظیفې اعلان وکړي صحیح ګرانو کتونکو دا وخت شوی دی د یو وړې شان دمې موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې د پروګرام په دې اخري برخه کې به خبره کوو مونږ د هاوسنګ سوسایټیز حوالې سره که مونږ وګورو په دغه صوبه کې د هاوسنګ سوسایټیز چې کوم دي نو هغه ډېرې زیاتې سیوا کېږي ځای په ځای پرایویټ او سرکاري دواړه چې کوم هاوسنګ سوسایټیز دي د هغې تعمیر ډېر تیزۍ سره روان دی او د دې د وجې چې کوم زمونږ د اګریکلچر یعنی د زراعتو د کروندې چې کومې ځمکې دي هغه ډېرې زیاتې کمیږي که مونږ وګورو تقریبا 21% جی ټي پي د پاکستان چې کوم دی نو هغه دغه اګریکلچر سره تړلې ده او تقریبا 45% زمونږ چې کم امپلایز دي کم مزدوران دي هغه دې شوبې سره تړلي دي او بیا د دې نه مونږ ته آمدن هم راځي که مونږ وګورو دغه د غنم جوار یا نور چې کوم دغسې میوې دي یا مونږ سرې د دې نه علاوه چې کوم سبزیانې دي هغه مونږ د دې نه آمدن کیږي او دغه شان مونږ په دې باندې خپل ضرورتونه پوره کوو خو د دغه سوسایټیز د وجې چې کوم دی نو دغه د زراعتو ځمکې ډېرې زیاتې په تیزۍ سره روانې دي په دې باندې به خبره اترې کوو دا وخت مونږ سره د اګریکلچر سیکرټري محمد اسرار صاحب موجود دی هغې نه به نورې پوښتنې کوو اسرار صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلې وایو مهرباني جی ثینک یو ویری مچ اسرار صاحب دا راته ووایي چې کوم هاوسنګ سوسایټیز دي هغه دلته په زموږ په صوبه کې ډېرې زیاتې سیوا کېږي او بیا مونږ که د پېښور مردان یا چرسدې خبرو کو په دې کې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي د زراعتو ځمکې مونږ سره ورځ په ورځ باندې کمیږي حکومت څه پلان لري د دغه زراعتو محفوظ چې کومې ځمکې دي د هغې محفوظ ساتلو لپاره اول خو زه مشرق ټي وي کې د نن ډېر شکرګزار یم چې یو اهم موضوع باندې نن هغوی خبرې کوي صحیح بالکل تاسو صحیح وایي چې چونکې آبادي کې ډېر زیات تیزۍ روان دی آبادي زیات تیزۍ سره چې کله زیاتېږي صحیح او د هغې لپاره د هاوسنګ یونټ چې کله زوم ضرورت دی او د هغې ضد کې چې کوم زموږ زرعي او کوم پیداواري ځمکې چې کله د هغې ضد کې را روانې دي او بالکل تاسو ټیک وایي چې پېښور چارسده مردان نوشهره او داسې نور زموږ چې کوم ډسټرکټ دي اګریکلچر ځمکې نو هغه دې په ضد کې دي صحیح د دې لپاره خو یو لس کاله مخکې چې کوم نو خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم نو یو یونټ جوړ کړو هغې د اربن پالیسي یونټ پی او اربن پالیسي یونټ راکړنو د هغې دا کار واده کړی چې تاسو په مختلف ډیویژنونو کې په مختلف ډسټرکټ کې د زونینګ وکړي د سایل زونینګ وکړي چې دا پته ولګي چې یاره کم ځمکې چې کوم نو د فصلاتو لپاره موجود دي او کم چې کوم د هاوسنګ سوسایټیز لپاره موجود دي یا د نور انفراسټرکچر ډیولپمنټ لپاره صحیح خو چونکې بدقسمت نه داسې یو پالیسي اوسه پورې نه راغلې خو پروونشل کیبنټ اوس ریسنټلی د انډیا صاحب سربراهي کې یو کمیټي جوړه کړې ده چې پای کې د هاوسنګ ډپارټمنټ دغه لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ اګریکلچر ډپارټمنټ او د اربن پالیسي یونټ چې کوم بران شامل دي صحیح او وی په دې خبره باندې سوچ کوي چې د دې لپاره یو جامع پالیسي چې کوم مرتب کی او دا اګریکلچر ځمکې چې کوم د دې په ضد کې راغلي هم کنټرول کوو دین علاوه
خیبر پښتونخوا حکومت یو بل پروګرام شروع کړ دی چې کم ډیمونه جوړیږي نو د هغې لاندې چې کم کمانډ ایریا ده هغه کچ بل ویسټ لینډ به ودوي بنجر زمین یا ناقابل کار ځمکې دي نو هغې ډیولپمنټ لپاره هم کوششونه روان دي صحیح په دې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې یو خو ګوملزام ډیم پروجیکټ دی چې د هغې لاندې تقریبا 1,96,000 ایکړ ځمکه ده چې دا پروجیکټ چې کله کمپلیټ شي دا منصوبه نو دې لاندې به 1,96,000 ایکړ ځمکه یې ته ملو شي صحیح دې نه علاوه CRBC 2 اوس سی بیک پورټفولیو کې دا شامل شوه او د دې لاندې به تقریبا 2 لک ایکړ ځمکه هغې لاندې راشي او بل چې کوم نه زموږ کورم تنګي بل یو پروجیکټ دی هغه ایشین بانک څنګه نو کوي دا یې فرست فیز کمپلیټ شوی دی او فرست فیز لاندې 16,000 ایکړ ځمکه را روانه ده او دویم فیز لاندې چې کوم تقریبا 1 لک 1.5 لک ځمکه چې کوم نو ایکړ ځمکه وا دی لاندې راشي صحیح بل خبره دا ده چې د کې د زموږ نیولي مسجد یا چې کوم د نوې قبایلی علاقې چې کوم په صوبه کې شامل شي باندې کې اریګیشن ډپارټمنټ تقریبا 12 ډیمونه وکړي دي او په 12 ډیمونو کمانډ ایریا چې کوم څه پورې نه ډیولپ شوی هغه ډیولپمنټ لپاره کوششونه روان دي او مختلف منصوبې پایپلاین کې دي ان شاء الله چې دا کوم وشي نو مطلب یو خو د اګریکلچر ځمکه د کم ریشو سره د آبادی لاندې را روانو د هغې په مقابله کې به زیاته ځمکه چې موږ شامل وو دا بالکل تاسو صحیح وایي چې اوس هاوسنګ ډپارټمنټ او پروینشل ګورنمنټ په دې خبره باندې سوچ کوي چې کوم موږ د ځمکې کورونه جوړو چې ورټیکل کنسټرکشن وشي او مطلب چې شپږ ته د 7 ته کوم نو کم هاوسنګ یونټس دی هغه جوړ شي صحیح هغه بهشکه په بنجر ځمکو باندې جوړ شي ولته کې سیف فیسیلیټي لکه سکول هاسپټل ډسپنسري دا ټول څیزونه چې کوم نه هغه یو یونټ سره چې کوم نه اویلیبل دي صحیح د ګورنمنټ څنګه په دې حق لوم چې کوم کوششونه روان دي صحیح اسرار سے بل تراته یو خبرو کې څنګه تاسو خبرو کا چې کوم ډیمونه جوړیږي کاغه ګوملزام ډیم دی یا نور داسې ډیمونه جوړیږي هغه سره زمونږه بنجر چې کوم ځمکې دي هغه به آباد شي اګریکلچر ته به حواله شي خو کومګو ګورو الریډي چې کوم موږ سره صحیح ځمکې دي پای باندې کرونده کیږي زمونږه عاید نه چې کوم دی آمدن کیږي هغه ورسپورس کمیږي دغه بچکولو لپاره سپلین شته چې دغه ځمکو باندې پابندي ولګي چې په دې باندې به آبادی نه کیږي حکومت دې باره کې څه سوچ کړی دی ما هم تاسو راغلی وی کړه کومه کمیټي چې د SNPR په سینیئر ممبر بورډ اف ریویو په چیرمنشپ جوړه شوې ده جی ابي په دې باندې سوچ کوي چې کم مارجن د کوم بیکار ځمکې دي چې هغه د کنسټرکشن او د هاوسنګ یونټس ته پالي کړي هغه ځمکې کوي موږ دغه کو او دا کم زرخیز ځمکې چې کوي دا کوم څه موږ د هاوسنګ یونټس یا د کنسټرکشن نه پدې نو دا یو پالیسی ان شاء الله چې ډېر زر روانه او دا به کابینټ ته پیش کیږي اسرار صاحب دا څومره ټایم بلګي چې دغه پالیسی راځي او کابینټ ته جوړیږي کومګو تاسو د پالیسی یونټ خبرو کا په 2010 کې جوړ شوی و هغه تر اوسه پورې چې کم دینو په 10 کالو کې دا غي څه فیصله رانه په 10 کالو کې څومره ځمکې به چې کم دینو هغه خراب شي د زراعتو اوس په دې کې نور څومره ټایم لګي دا خو ماته زوی چې دا کوم کمیټي اوس د نوې چیف سیکریټری په قاضي جان صاحب راغلي دي کله نه دا بیا د پدې باندې ډېر میټینګونه وکړل صحیح او ان شاء الله چې کله د میاشتې مګې دی دا کابینټ ته وړو کابینټ ته څه دغه اسمبلی نه مقاصد سازي شي نو بیا اربن پالیسی یونټ چې کوم ځمکې په کوم ډیویژن هډ کوارټرو کې یا نور ډیسټریکټو کې آئیډنټیفای کی نو اپ د هاوسنګ لپاره دغه نه مختص کی باقي دې د ځمکې په ان شاء الله چې کوم زیات هدف وي صحیح اسرار صاحب لګ قانونیانو لپاره یو قانون سازي کوي چې کوم خلکو سره مطلب تقریبا لکه مندر دی پراپر ځمکه نه وي نو ارزه کې به څنګه هاوسنګ قانوني نه دا دی الاو کوي او هغه پورا انفراستراکچر ته کې ډیولپ کوي یاره کې مندر سیوریج لاینز پارکس مندر د جنوټ کوم بیسیک فیسیلیټیز هغه وی سره وي او یو خاص مقدار ولا ځمکه به چې آی کې به هاوسنګ قانوني کیږي اذروایز دا چې وړي سوسایټي دا به ډیسکریج کیږي اسرار صاحب کله راته دا وایي چې اوس کومه وګورو چې په هر ځای کې د هر چا خوښوي څوک هم راشي او دغه شانې یو سوسایټي هغې جوړول غواړي نو د حکومت نه د هغې څه د اجازت ضرورت وي حکومت هغې ته صحیح اجازتنامه ورکوي که همدغه شانې که موږ ګورو دا خو په ورځ په ورځ باندې نوي وړې وړې سوسایټیز جوړیږي او هغه ځمکه چې کوم ده یو ځل بیا به موږ وایو زرعي ځمکې چې کوم دي نو مکمل په ختمېدو دي هغه چې ماته کله چې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ اوس د دې لپاره یو حد مقرر کړی دی او یو سوسایټي په جګړه کې پراپرټي رجسټر کیږي او هغوی به انوایرمنټل کم کمپلاینسز چې دي چې کوم انوایرمنٹ ریلیټډ سره ریکوایرډ چیزونه دي هغوی کمپلاینسز به هغوی کوي او د هغې وروسته په جګړه کې د لوکل ګورنمنٹ ډپارټمنټ د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن پر ریکمنډیشن باندې باندې کنه کا پراپر ډیټ ډیفای کوي او اته بیا اجازهنامه ملالي ارزه کې بدای اجازهنامه هر یو سوسایټي ته نه ملالي صحیح محمد اسرار صاحب تاسو موږ سره په لاین باندې اوسئ دا وخت موږ د ماخلو بیا واپس راځو
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ګرانو کتونکو مونږ د پروګرام په دې اخري برخه کې خبره کوو د اګریکلچر ځمکې حوالې سره چې دغه مونږ سره د زراعتو کومه ځمکه د هغه ورځ په ورځ باندې کمیږي هاوسینګ سوسایټیز چې کوم دی نو هغه روان دي د دې د وجې زمونږ زراعتو ځمکې کمیږي. مونږ سره پروګرام کې موجود دی د اګریکلچر سیکرټري محمد اسرار صاحب. اسرار صاحب تاسو دغه بریک نه وړاندې هم خبره کوله، یو پوښتنه تاسو نه کومه چې کله مونږ وګورو هاوسینګ سوسایټیز خبره راشي نو هغه بیا د حکومت نه اجازت غواړي، هغه که پرایویټ وي یا که ګورنمنټ خپل شروع کوي. خو دې نه علاوه که موږ وګورو عام خلک چې کوم دی نو دغه ځان له خپل کورونه جوړوي، د اګریکلچر ځمکې طرف ته ځي، هلته لږه ځمکه ارزانه یي نو هغه طرف ته ځي او خلک ځان له کورونه جوړوي په بیل بیل، نو هغه یې وجه هم دغه چې کومه ځمکه د هغه متاثره کیږي. آیا ګورنمنټ دغه سپلین لري چې دغه خلک هم دغلته کې کورونه نشي جوړولی چې دغه ځمکه صرف د زراعتو دپاره وي؟ د دې حوالې سره چې کده نو پروینس اف ګورنمنت اوريډي چې کده نو یو فیزیبিলিټي پروګرام سٹارټ کړی دی په مختلف ډیویژنل هډ کوارټرز کې جی، او هغه کې کتا سو کوره د پرایم منسٹر چې کوم د هاوسینګ یونټس ولا مختلف پروجیکټس شروع دي ټول پاکستان کې نو پای کې ابوی داسي چې کده د کمار د مکه آئیډنټیفائی کوي او پای کې چې کده کدا هاوسینګ یونټس چې کده کا جوړيږي صحیح دا چې کده نه ارزه کې بدا مشروم گروث دي کې او کوم چې هاوسینګ یونټس روټس نو الته کې صرف فیسیلیټیز ماسه کوي سکول ډسپنسری یا چې کده کا مارکیټ دا ټول چیزونه به الته کې اویلیبل وي نو ان شاء الله چې کده حکومت په دې خپل باندې دې ځان لکه سیریس دی او بل د ورټیکل کنسټرکشن رجحان چې کده د ملک کې نشته صحیح. نو په دې حواله سره چې کومه لکه اوس د حکومت دا کوششونه دي چې را ورټیکل کنسټرکشن چې کومه سپیشلی په میجر سټیز کې وکړو او زموږ کوم د کدا زموږ وړ کورونه د دوه نه درې کنه او کانال کوم کورونه جوړیږي نو دا ډیسکریج شي او څومره چې پاپولیشن چې واګي چې اټ لیست په کومه ځمکه باندې زیات خلک آباد. صحیح، ډیره مننه اسرار صاحب مونږ ته د وخت راکولو. ارشاد صاحب تاسو د سیکرټري صاحب خبرې هم واورېدې چې کوم پلانینګز کیږي دغه که موږ وګورو په 2010 کې چې کوم پالیسي یونټ جوړ شوی و دغه شان په اربن علاقو کې به دغه په 2020 پورې که موږ وګورو هغې تر اوسه پورې څه ډیسیشن نه دی کړی. اوس وایي چې دغه شان دوباره فیصله شوې ده کابینټ ته وځي، د کابینټ نه منظور کیږي د زراعتو ځمکې باندې چې کوم هاوسینګ سوسایټیز جوړیږي هغه به بندولی شي. صرف فیصلې به کیږي که نه عمل به هم وي؟ ضیاءالله صاحب موږ خو دا خبره بار بار کوو په تیرو پروګرامونو کې هم موږ کړله چې دلته خبرې کیږي خو عملي کېدل هغې چې کوم وي نو هغه لږ مشکل وي. ډېر فیصلې داسې چې په هغه په کتابونو کې موږ سره موجود دي، په ریټن فارم کې موږ سره موجود وي، قانون هم د هغې جوړ شي خو په هغې باندې هغه شانې عمل درآمد نه کېږي. دا یو قانون دی، موږ په تېرو وختونو کې هم دا خبره کړله چې کله څوک کور جوړوي نو هغه به د سینیټیشن لپاره باقاعده د هغه سیسټم به کوي د چې کوم د نکاسیاب لپاره د هغې نه بغیر به د بلډینګ کنټرول اتارټي یا هر څوک چې دي هغې به دې ته NOC نه ورکوي. صحیح، دا خو د هغې باوجود که موږ وګورو نو خلکو چې کوم دی نو هغه نهرونو ته دغه نکاسیاب دا کړي وي. دغه شانې که دغه خبره موږ وکړو آبادي وخت په وخت باندې سیوا کېږي او دا چې کوم د ښار ځمکې دي یا چې کوم هغه علاقې چې کوم روډونو ته لږ نږدې دي مین علاقې دي هلته چې کوم دي ځمکې نو هلته ځمکې ګرانې دي کمپیریټیولی. بیا چې کوم لږ سایډ ته علاقې وي دغه کلو ته یا دغه شانې زرعي ځمکې چې کوم وي نو هغه د هغې په نسبت باندې قیمتونو کې هغه شانتې نه وي کوم چې د روډ یا بازارونو ته کومې نږدې ځمکې وي یا دغه شانې هغه لږ ډېرې ګرانې وي. نو د هر چا کوشش دا وي چې هغه ته لږ په کم دغه باندې کور ځمکه یا چېرته دغه شانې که لږ 15 کورونه یو 15 کورونه جوړوي نو هغه د دې لپاره هر چا کوشش دا وي چې یو داسې ځای ته ورشي چې هغه ته لږ غوندې ارزان میلاو شي. نو که تاسو به یې د لزاک روډ باندې مخکې لاړ شئ نو مخکې به ټول هغه شینکۍ به و دغه فصلونه به په هغې باندې اوس ځای په ځای باندې په هغې باندې جوړېږي. په رنګ روډ چې کوم نوی ځي په دې کې سایډ که تاسو وګورئ په هغې کې ځای په ځای باندې کالونیانې جوړې شوې، سوسایټیز جوړ شو په هر ځای کې لکه مطلب هغه زرعي ځمکې چې کومې دي هغه په ختمېدو دي. او بل ارشاد صاحب که موږ وګورو زموږ د خلکو یو بل ډېر غټ خواهش وي چې په یو جرب مې د کور یو 2 کناله زموږ اجري یو ډېر غټ ځای چې کوم دی نو هغه راګیر کړي وي کسان پکې دومره وي نه او ډېر زیات ځمکه ترې نه فالتو وي. بلکل دا اوس که تاسو ضیاءالله صاحب په پېښور کې خو دننه څوک نشي افورډ کولی دا ډېر کم کسان به وي چې په پېښور کې دننه هغه سټي کې هغه افورډ کړي. خو که تاسو لږ د 400 روډ باندې مخکې کومې علاقې موږ سره راځي داسې مضافاتي بډابیر سایډ شو داسې دا نور
د رینګ روډ سایډ ته نوخار طرف ته بدی دا کم سایډ علاقې چې کم دي اورمړ وغیرہ نو بدی کې واقعي چې دغه شان خلکو ډیر ځمکې دا کړي دي خو غټ غټ کلاو هغه دغه جوړ کړي دنه پکې یا پکې چې تاسو بوټي موټي آي او یا هم دغه شان دغه وینو ډیر خلکو ډیر ځمکې هم دغه شان راګیر کړي غټ غټ کورونه جوړ کړي په جریبونو نو تاسو خبره ټیک ده د دې قدر په پکار وي ځکه چې ګور دغه ځمکه دغه شینکیا په دغه باندې وي دغه سره یو ښکلا راځي بل چې کوم زمونږ وخت په وخت باندې کوم وګورو اکثر مونږ ته دغه کمې راځي کله د غنمو کمې راځي کله باندې دغه ګرانی کله پنجاب را باندې وړ بند کینو هغه دلته په قیمتونو کې اضافه وشي نو که فرض کا همدغه شان په تیزی سره دغه نور رواني نو دغه روټۍ دا چې اوس هر چاته ملاویږي که غریب دی که مالدار دی که په 10 روپۍ دی که په 400 بیا به دې قیمت هم د سرو یا نور چې کوم قیمتونه دي هغې ته ورسي نو بیا به لکه موږ ته هم ډېره ګرانه شي نو په کار دا ده چې دغه قدرتي چې کوم نیچر دی ځمکې دي دغه دي دغه زرعي ځمکې دي د هغې موږ هم په زوړ حالت کې موږ وساتو په هغې باندې چې کوم د هغې سره خو یو ښکلا مي بل دا چې ماحول به مو سره ښیي بل موږ ته به هغه پیداوار به د هغې نه زمونږ کوم ضرورتونه به د هغې نه پوره کېږي خو که دغه شانې موږ بې درېغه یو طرف ته موږ د ونو کټایي کوو بل طرف ته موږ ځمکې هم دغه شان دا کوو سوسایټیز به جوړو دغه سوسایټیز به بېشکه یو ضرورت وي خو هغه په دې ځایونو کې زما په خاصه جوړول پکار چې هغه د ښار نه لږ سایډ ته وي او دې ځای نه چې په هغې باندې زرعي ځمکې خرابې نه صحیح ارشاد صاحب ډېره مننه موږ ته پروګرام کې وخت راکولو زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي اجازت غواړو د الله په امان